د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا سکارو شو د ایران یو لوی جنگجو او جرنیلو او شھزادو هغه په مسلمانانو باندې ډېرې حملې کولې د حضرت عمر صاحب په دور کې هغه گرفتار شو چې کله گرفتار شو حضرت عمر صاحب اعلان وکړو چې دا سړی زمونږ د پاره ډېر مضر او نقصانی دی لہذا دا قتل کړي جلاد یې راوغوښتلو هغه شھزاده د هغې مخې ته ودرېدو ویل د ده نه سر قلم کا چې آئنده دا جرت اونکي او څوک جرت اونکي د مسلمانانو خلاف راوچتېدلو دپاره څوک جرت اونکي لہذا سر ته قلم کوي چې کله ته سر قلمولو جلاد مخامخ ولاړ دی حضرت عمر صاحب ته تپوس کوي یا قاضي ته تپوس کوي چې په زړه دې آخري څه خواهش شته که نشته هغه ویل جي شته ویل څه خواهش دې دی وایي صرف یو ګیلاس اوبه څکم بس اور دلدام دا څه خبره ده راوړئ یو ګیلاس اوبه وله ورکوي چې ګیلاس اوبه وله ورکړو نو لاسونه یې رپېدل حضرت عمر صاحب ورته ولې وایي چې زه د دې تلوار نه یریږم د دې جلاد نه یریږم داسې نه چې د ګیلاس د څکلو نه مخکې مې چپکي او د یو ګیلاس اوبو ته مې پرې نه دي هغه ورته نه داسې خبره نشته دی زه تا سره واده کوم تر څو چې تا دا ګیلاس اوبه نه وي څکلي موږ به تا نه قتل کوو مه یریږه هغه ورته داسې خبره ده ویل بالکل جلاد سیټ ته کېناستو هغه چې ګیلاس راواغستو په ځمکه باندې ټول ګیلاس اوبه توی کړلې ټول ورته حیران شو چې دا کام کار شو حضرت عمر صاحب ته وایي قصه ختمه وایي تا خو ویلې چې اوبه پکار دي ویل جي ته خپلې خبرې ته سوچ وکړه تا ویلیو چې تر څو پورې تا دا اوبه نه ایسکلي زه به دې نه قتل کوم ما اوبه ونه څکلې په ځمکه مې واړولې ځمکې ټولې جذب کړلې اوس ته ما نشي قتل کولی مسلمانان ډېر حق دغه حیران شو چې دا خو ډېره چالاکي وکړه ته خو دوکه وکړله په دوکه باندې ځان بچ کوي حضرت عمر صاحب وایي لږ صبر وکوي وایي ته سوچ وکړه تا ما سره واده کړې ده چې څو پورې تا دا اوبه نه ایسکلي زه به دې نه قتل کوم اوبه خو اوس نه څکل کېږي خو لاړې ځمکه کې اوس به څه کې حضرت عمر صاحب لږ سات پس چې کوم دی ویلې ویل ما تا سره واده کړې ده زمونږ د اسلام قانون دا دی چې چا سره دې واده وکړه د وادي به وفاداري کې لہذا د نن نه پس د قتل سزا تا ته معاف شوه من خپل اسلام چاته ښکته نه راولو من خپله ژبه چاته لاندې نه راولو ټیک د ته دې بچ شي خو موږ د اسلام حکم دې مات نشي هغه چې دا واورېدو ویل ما ته کلمه ووایه زه مسلمانېږم ویل ولې وایي ستا د تلوار د یرې نه زه مسلمان نه شوم ستاسو د اخلاق او د کردار د مینې او د محبت د وجې نه زه مسلمان شوم ستاسو تلوار زه مسلمان نه کړم ستاسو اعمالو زه مسلمان کړم حضرت عمر صاحب ډېر خوشحاله شو چې الله رب العزت ګوره زمونږ د اسلامي د یو حکم خیال ساتلو د وجې نه الله قسم مسلمان کو لہذا عزتمندو بیا هغه د اسلام یو لوی جرنیل جوړ شو او حضرت عمر صاحب اکثرو خبرو کې بیا هغه سره مشوره کوله